کنده مې دومره ښکته کړه چې زه ترې په مشکله بار راووتم. چې بار راووتمه دې ماشومې له مې دیکا ورکړه کندې طرف ته او په بیلچه مې ورپسې خاورې اړول شروع کړل. پیغمبر علیه السلام ته دا صحابي فرمایي د الله محبوبه چې کله زه مسلمان نوم یو ځل زما لور پیدا شوې وه. دغه لور مې غټېده د شپږو کالو عمر ته چې ورسېده خو روزانه به ما وی چې دې له به زه کنده ګورم او دا به خښوم. وخت به نه میلاوېده چې کله د شپږو کالو شوه د کور نه مې بیلچه سسکوره کودالې وغیره په سبانه باندې بهر وړي دي پټ په پټه. او یو ورځ ما خپلې ښځې ته بهانه وکړه ویم دا جینۍ ماشومه ده دا تیاره که چې ته ما ماخېلو کری بوزم یا څه بله غم ښادي د هغې لی بوزم. وایي زما ښځې زما دغه ماشومه لور د شپږو کالو هغې ښکلې طریقه باندې تیاره کړه. سر یې وله ووینځه ویښته یې وله غوړ کړل بیا یې ږمنځه سترګې تورې ښکلې جامې ورته اچولې خوشبو وغیره لګولې او وړه الو پټکې یې ورته په سر کړه او ماشومه ډېره خوشحاله وه چې ما پلار چېرته بوځي. اوس دا ماشومه د خپل انجام نه خبر نه ده. دا صحابي قصه کوي په دور جهالت کې ما دغه ماشومه د ګوتې نه نیولې ده او د ځنګل په طرف باندې روان یم. د ګرمۍ سخت موسم دی. د ځنګل منځۍ ته چې ورسېدم هلته ما بیلچه کوداله سسکورې وغیره سنبال کړي. هغه مې راواخیستل او لور ته مې وی چې بچې ته دلته کښېنه زه دلته لږه کنده کوم. ماشومه د خپل حال نه وه خبر چې دا کنده د څه دپاره کوي او په دې کې خلک څه کوي ځان نه وه خبر. لږه شېبه کې دې سړي په دغه ځنګل کې کنده وکړه. دونه ښکته کنده لاړه چې د دې سړي ترېنه صرف سر بهر دی. د لور به بابا ته وی چې بابا په مخ باندې دې دوړې ولګېدې را دې خوا شه چې په دې لوپټکې دله د مخ نه خاورې لرې کړم. دغه ماشومې به د پلار د ګیرې او د مخ نه خاورې وڅنډلې خولې به یې د تندي نه وله اوچې کړې او خپله وړه لوپټکې به یې ورته د ببوزي په طور وښله او بابا ګرمي دې کېږي صبر وکړه چې دا لوپټکۍ راته ووایم چې دا خوله درنه اوچه شي. دا صحابي وی دی لور به راسره دغه خوږې خبرې کولې خو زما زړه سخت او جهالت دور و. وی زه خو پوهېدم هم نه کنده مې دومره ښکته کړه چې زه ترې په مشکله بار راووتم. چې بار راووتمه دې ماشومې له مې دیکا ورکړه کندې طرف ته او په بیلچه مې ورپسې خاورې اړول شروع کړل. اول ماشومې وی چې ګنې دا پلار راسره ټوقې کوي هسې را باندې خاورې راچوي. د هغې نه پس چې دا د تر پنډو په خاورو کې راګیره شوه نو زړه ترې نه خور دی بابا ما له دې په خوله کې هم خاورې راواچولې په غوږونو کې هم خاورې لاړې پوز او سترګو کې هم خاورې لاړې بابا ما سره دا ته څه کې زه خو خوږېږم او زه خاورو کې ډوبېږم یریږم. پلار زړه سخت شوی دی خاورې پرې ورړی دومره خاورې واړېدې چې ماشومه تر د نامې ډوبه شوه. اخر کې خاورې ورړولې تر د سینې پورې ډوبه شوه. اخر کې دومره خاورې ورواړولې چې دا پوز او خوله یې ښکاره دي نور ټول بدن او لاسونه یې پټ دي. اخر کې ماشومه روتې چغې وی بابا ما څه چل کړی دی ما ته زما قصور وښایه زه به بیا هغه روانې نه کوم خو زه په خاورو کې یریږم پړه مې تیاره کېږي او زړه مې ډوبېږي او ما په دې خاورو کې مه ښخوه. اخر انجام دا سړی وی ما په خاورې نورې ور واچولې سر یې بالکل په خاورو کې پټ شو. یو ګټ مې د بره نه په مشکله راواخیسته په دیکو مې راوښویو او د ماشومې چې کوم ځای سر و هغه ځای کې مې ګټ ورله د پاسه راواچو نورې خاورې مې پرې راواچولې چې چېرته په لار تېرېدونکي خلک د دې ماشومې که اعصا پکې اواز وکړي ووینري څوک یې راپسې رونه باسي. غټ مې پرې واچو بیا مې پرې نورې خاورې واچولې دومره خاورې مې پرې واچولې چې د ځنګل ځمکې سره مې دغه کنده بالکل همواره کړه. دغه صحابي په مجلس نبوي صلی الله علیه وسلم کې ناست دی. حضور علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي. دغه شان د صحابه کرامو د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي او دا صحابي چې د په دور جهالت کې دا ظلم کړو نو دی جاړي او حضور علیه السلام ته وی د الله محبوبه زما لور چې په هغه کنده کې کمې روتې چغې والې
نو هغه روتې چغې اوسم زما په دماغو کې تاویږي، هغه روتې چغې اوسم مال په سینه کې دننه زړه زخمی کوي، ما به الله معاف کی. ظاهره خبره ده چې کفر نه اسلام ته اوړېدل دا باعث رحمت وي، چې کافر مسلمان شي نو د کفر په حالت کې چې د سم کړي ټول وته الله وبخي معافي کی. او بیا هم حضور علیه السلام آیت مبارکو فرمایو وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جمدی خکړی شوی لور د هغې نه به خدای تپوس کوي چې تی په کوم ظلم ستم او په څه جرم کې ته قتل کړی، په څه کې ته قتل کړی شوی. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.